الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبراشي نراغلے داسدے نبراشي نراغلے داسدے شکر شکر یار مخکلے داسدے یار میں نور دے ہم بشر دے خوبی مثلا یار میں نور دے ہم بشر دے خوبی مثلا کتابونو کی راغلے داسے دے لگ ساعت کی لا مکان تا لالو راغے لگ ساعت کی لا مکان تا لالو راغے پاک اللہ زانتا بللے داسے دے پاک اللہ زانتا بللے داسے دے کہ اللہ رضا کوي حبیب رضا کا کہ اللہ رضا کوي حبیب رضا کا ما قرآن در رب لستلے داسے دے ما قرآن در رب لستلے داسے دے واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو ما تاسو ته تیر جمعه د معراج هغه سفر واقعه شروع کړې وه چې الله جل جلاله اما نواله خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته غوښتې و الله رب العزت سدرة المنتهی ته بوتلی او الله جل جلاله د یو انعام او یو احسان په طور باندې چې زما حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تکلیفونه او ډیر سختی د الله د دین د پاره تیرې کړلې بیا د طائف په سفر باندې تاسو ته ما هغه واقعه بیان کړې وه چې دومره په کاڼو باندې ولګېده پڼې مبارکې په وینو کې لید پیچ شولې وی هره کوڅه مې د جانان په وینو رنګ ښکاري هره کوڅه مې د جانان په وینو رنګ ښکاري د عشق او د درد کیسې که ګورې نو طایف وګوره زما محترمو الله د عرش نه د فرش د خپل حبیب جناب محمد رسول الله تماشا کوي الله رب العزت د دین د وجنا الله جل جلاله د دین نه 1,24,000 کم و پیش انبیاء زار و قربان کو خدا دین الله د چانه نه دی قربان کړي اخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله په خپل په کومه چهره باندې عاشق دی او ته وی اے حبیبا ستا د پیدا کولو فیصله ما نه کړي ما به دا دنیا نه پیدا کړي لیکن هغه حبیب هغه نیازبینه هستی
هغه د خلقو الله په وینو کې لید پید کړله لکه په بوټانو کې اوبوي او زما محترمو دا بوټان دا خپې چې کم دی په دې بوټانو کې داسې شړپار کوي ولی اوبو د وجنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پڼو مبارکو زما محترمو داسې شړپار کول د وینو د وجنا وینې پکې دومره پرتی وي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راضی یا رسول الله بد دعاو کی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ وتوینن جبرائیل دی تسموایا د دې په اولاد کې بدا سے خلق نوسو کړوسو کې بدا سے خلق پیدا شي د الله د دین د سربلندۍ ذریعہ به جوړ شي زما محترمو زما استا پیغمبر بد دعا ونکړه ها الله رب العزت نن په طائف کې داسې په دین مین خلق پیدا کړو چې زما محترمو داسې قیمه کړي داسې ټوټه کې الله د دین نه ناوړي دا د پیغمبر هغه ارزو وا هغه تمنا وا الله پاک پورا کړل نو الله خپل حبیب اسمانونو ته وغوښتو تاسو تما پتیر جمعه کې دا ټول واقعه بیان کړه لیکن چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام د الله په فضل سره اسمانونو تلاړي او بیا زما محترمو شپږم اسمان کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وشو پوم اسمان کې حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وشو اغه نه بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی یا رسول الله د دینه مخ کې مونږ ته اجازت نشتا دا طاقت دا قوت الله پاک تاسو ته درکړی دی الله رب العزت چې تاسو راوغختلی نو دا طاقت الله تاسو ته درکړی دی مونږ ته اجازت مخ کې دتلو نشته کنه زما محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دها غزینا مخ کې زی سدرۃ المنتہا طرف تا الله رسول دا سید قلمونو आवाज واوریدو لکه دا قلم په تختی باندې انسان راخاږي خط کوي لیکل کوي نو دا قلم یو आवाज غونته کوي زما محترمو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې ترتیب سره رابطه وکړه اے جبرائیل ادا کرشار د دې قلمونو دی دا आवाज راځي د دې قلمونو نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته عرض کی یا رسول الله دا هغه تقدیرونه خبد مرګ ژوند د انسان دا ټول زندگی دا لیکل کیږي اغه نه بعد زما محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله سره ملاقات وکړو په اویا زره پردو کې وی ملاقات کړی د الله دیدار لروانیږي محمد رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برای راست د الله دیدار کړی دی زما محترمو الله جل جلاله وت فرمای اے زما حبیب یو یار چې د بل یار ملاقات تزي نو څه گیفت او تحفه وړي ځان سره تامال د دنیا نه سره وړي دي الله د تحفو نه پاک الله د غفلت نه پاک الله د سستی نه پاک الله د خوب نه پاک الله ته د یو شی ضرورت نشتا لیکن الله جل جلاله اما نواله خپل حبیب جناب محمد رسول الله سره خبرې کوي ملاقات کوي دیدار کوي زما محترم مینه دی ور سره داسې مینه ده چې الله په قران کې فرمایي والضحى اے نبی ستا په دې مبارک چهره می دی قسم وی واللیل اذا سجا ستا په دې مبارکو زلفانو می دی قسم وی کم زلفان چې ته په اوګو باندې راخواره کې او تیار پیراولي زما محترمو آغا حسین چهره آغا مبارک چهره آغا حسین پیغمبر آغا جمیل پیغمبر یو صحابی فرمای وی سوار لسمی سپوږمۍ راخته وا او یو طرف ته جناب محمد رسول الله حسینه چهره چې کم دی دا سه مخامخ ما ته تشریف فرماوا
ما به کله څوارلسمې سپوږمۍ ته وکتل او کله به مې د جناب محمد رسول الله چهرې ته وکتل چې څوارلسمې سپوږمۍ رڼا زیاته ده که د جناب محمد رسول الله د چهرې رڼا زیاته ده. زما محترم وی کبھی چاند کو دیکھا کبھی نبی کو دیکھا. کله به مې چاند سپوږمۍ ته کتل کله به مې د خپل پیغمبر چهرې ته کتل. وی اخره کې مې فیصله وکړه چې د سپوږمۍ نه زما د پیغمبر چهره ښکلې ده. د سپوږمۍ نه زما د پیغمبر په چهره کې رڼا زیاته ده. هغه حسین پیغمبر هغه جمیل پیغمبر. زما محترمو الله جل جلاله ورته فرمای اے زما حبیبا سدی راوړي د دنیا نه مال په تحفه کې مال په گفت کې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التحیات لله والصلوات والطیبات. یا الله پاکی دستا د پاره ټول هغه عبادتونه قولی فعلی مالی عبادتونه یا الله ستا د پاره دي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پاره زما عزتمندو هغه عبادت چې هغه مالی دی هغه عبادت چې هغه جانی دی هغه عبادت چې هغه قولی دی. و یا الله دا ټول عبادتونه ستا د پاره دي. الله پاک ورته فرمای السلام علیک ایها النبی. سلامتیا دی پتا باندې اے زما نبی. زما محترمو دا سلام د الله رب العزت په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې واچولې شو. لیکن هغه غمخوار پیغمبر هغه خپل امتیان دغه ټیم کې نه هېري چې سلام په ما باندې واچولې شو. زما محترمو سفرمای السلام علینا. سلامتیا دی وی د الله سلام دی وی په مونږ باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلتا خپل هغه ګناهګار امتیان هغه ځان سره د الله په دې سلام کې یو ذکر کړه چې د الله دا سلام دی ما سره زما په هغه ګناهګار امتیانو باندې هم وی. بیا سوی السلام علینا وعلى عباده الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. او بیا دې د الله دا سلام وی زما د امت نیک امتیانو باندې دې د الله سلام وی. بیم دلته ګناهګار مخکې کړه چې زما د امت ګناهګار امتیان پاتې نشي کنه. زما د امت دا ګناهګار امتیان پاتې نشي. آغا غمخوار پیغمبر آلتا فرشتو چې د الله د رسول خبر واوري دی کنا. فرشتو چغکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زما محترمو بیا د الله د طرفنا درې گفتونه درې تحفې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاوي. درې تحفې. یو اولنی تحفه 50 وخت منځ. دویمه تحفه د سورۃ بقره اخرنی آیاتونه. دا ډیر کمال نډک آیاتونه دي د سورۃ بقره دغه اخرنی آیاتونه. او زما محترم درېمه تحفه وتوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سرا کستا امتی بل څوک زما په ذات کې شریک جوړ نکړو ضرور بستا امتیان په جنت کې داخلو. ستا امتی تر کومه پوری زما په ذات کې بل څوک ما سره شریک نکړو زب ضرور ستا امتیان په جنت کې داخلو. ما اسی خبره کوم زما محترمو یو سړی پخپل خزه کې بل سړی شریک نه مني هغه الله پخپل خدای کې بل خدای څنګه شریک ومني کدا. نن زما محترمو دا د بت پوجاریان دا د لات او منات سوچ کم دی اور ته سجدي کوي څوک
نور ته سجدي کوي، څوک زما عزتمندو ونو ته سجدي کوي، څوک سپوږمۍ ته، څوک ستورو ته. الله جل جلاله اما نواله من او تاسو باندې څومره احسانات او انعامات کړی دي چې زما محترم من او تاسو یو الله ته چې کم دی دا خپل سر خکته پورته کو، یو الله ته عبادت او بندگی کو. نو کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غدری گفتونه تحفی د الله نه قبول کړي او واپسی وکړه، الله ورته فرمای اے زما حبیبا ته اوس واپس دنیا ته لاړ شه، ته اوس واپس دنیا ته لاړ شه. زما محترمو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را روان شو نو په وم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره بیا ملاقات وشو. نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته الله یو لقب ورکړی، ابراهیم خلیل الله. نو خلیل د الله دوست وي. خلیل چاته وي چې د هغې په زړه کې د الله نه بغیر د بل چا مینه نه وي، دې ته خلیل وي. نو ابراهیم خلیل الله څه خبرې اترې ونه کړې، خاموش پاتې شو. بیا په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره چې بیا ملاقات وشو واپسی کی، نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو کلیم الله وکنا، موسی کلیم الله اخو بخامخه خبرې کوي. نو زما محترم تپوس ته نو وکړو، الله رسول ورته فرمای چې اے موسی زما په امتیانو باندې 50 وخت منځ الله پاک فرض کو. اوهو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وتعرض کوي چې یا رسول الله زما بنی اسرائیلو اغید آموز نکولو، ستا امتیان کمزوری دی. اللہ تعارضو کا، اللہ تا زاری منتو کا چی اللہ امتیان میں کمزوری دی کہ چرت داموز لکم شو. زما محترمو مختصر ویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہزل تلو اوراتلو پینزه منزونه کمیدل آخر کی 15 وخت منز الله پاک د جناب محمد رسول الله په امت باندې فرض. لیکن چې کله په شپږم اسمان کې بیا د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، و یا رسول الله دا 15 وخت منز دی موږ امتیان نشي کولای، کمزوري دي. هغه موسی علیه السلام ته زمونږ پته وا. زما محترمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اے موسی ما ته نور حیا راځي، زه نور الله ته نشم ویلی چې د 50 د منځونو نه الله 15 وخت منځ کو او زه به بیام ورځم، خو به هر حال بیام لاړې شرم او حیا هغه خو زما عزتمندو ورکې دومره وا. نو الله پاک ورته आवाज کې اے زما حبیبه بیا سل راغی، و یا رسول الله جل جلاله تا محمد رسول الله عرض کی چې یا الله نور خو منځونه نکموم، خدا را ته وایا چې زما امتیان دغه 15 وخت منځ کې اجر به څومره ورکې. الله پاک ورته فرمای اے زما حبیبه زما یو خبرې، ما تا ته 50 وخت منځ یاد کړی دی، ستا امتیان به دغه 15 وخت منځ کې اجر به 50 وخت منځونو ورکو. زما همدغه خبره ده. الله اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې را روان شو په اسمانونو کې زما عزتمندو په پیلنی اسمان کې څه ګوري؟ څه فرشتې دي چې په قیام باندې ولاړې دي. داسې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو یا رسول الله د کله نه دا فرشتې الله پیدا کړي دي هم د قشان په قیام کې ولاړې دي. بل اسمان ته چې راکوشنو په دویم اسمان کې څه ګوري چې څه فرشتې دي په رکوع کې دي. ګوري دا مونځ الله ته دومره خوښ دی که نه چې په دې مونځ باندې انسان الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. نن په دې مونځ کې مونږ څومره کمې کوتاهۍ کوو. یو انسان وای زه د الله محبوب بنده جوړ شم، سجدی دی زیاتی کوي، نوافل، اشراق، چاس، 15 وخت مونځ، د تهجد مونځ دا دی کوي.
دا انسان به الله ته ډیر زیات نږدې وي په ټولو انسانانو کې. زما محترمو هغه فرشتې په رکوع کې وکتې. ګوري ها جبرائیل علیه السلام بیا عرض کوي و یا رسول الله دا فرشتې چې کوم وخت نه الله پیدا کړي دي همدغه رکوع کې دي، بس ټول زندگی د دې په دې رکوع کې تیری. زما محترمو بهر حال بل اسمان کې سګوري چې څه فرشتې په سجده باندې پرتی و یا رسول الله دی باندې سلام واچو. الله رسول چې کله سلام واچولو هغه فرشتو د سجدې نه سر راوچت کو وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام جواب ورکو او واپس په سجده باندې پریوته. جبرائیل علیہ السلام فرمائی یا رسول اللہ د کم وخت نه الله دا فرشتي پیدا کړی وي هغه وخت نه دا په سجده باندې پرتی وي او تاسو چې سلام واچولو نو تاسو د سلام د جواب د پاره د سجدې نه سر راوچت کو جواب درکو او په دویمه سجده باندې پریوتی قیامت تر ورځې پورې ودای په سجده باندې پرتی داس. نو ګوره دوه سجدې شولې صحیح شو کنه. الته رکو سفرشتي په تحیات باندې ناشتي و یا رسول الله د کم وخت نه الله دا پیدا کړی دی دا په دې التحیات شکل کې چې کم دی ناشتي. نو زما محترمو الله رسول ته د دې فرشتو د اداګانې دومره خوښې شولې کنه. الله ته بیا عرض کوي و یا الله د دې فرشتو د اداګانې زما ډېرې خوښې شولې. الله ورته فرمایي اے زما حبیبا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا امتی دو رکعت نفل بکی ټول به 15 منټه وخت به پنه لګي لیکن د دې وو اسمانونو فرشتو د دې د عبادتونو نه زیات اجر او ثواب بستا امتی له په دو رکعت نفل باندې ورکوما. ووري د دې وو اسمانونو فرشتو ټول زندگی په عبادتونو کې تیر شو لیکن ستا امتی دو رکعت نفل کی کنه دو رکعت نفل. الله اکبر. د دین زیات اجر بستا امتیان الله په دو رکعت نفل باندې ورکو. بهر حال زما محترم تاسو وګوري دا چې کم زناور دي دا ونی بوټي دا په قیام کې دي دا الله تسبیح او حمد او ثنا بیانوي. بیا وګوري دا غواګانی دا زناور دا پسلوري دا په رکوع کې دي دا د الله حمد او ثنا بیانوي. بیا دی غرونو ته وګورا دا غرونه په تحیات باندې ناشتي دا غرونه د الله حمد او ثنا بیانوي. او زما محترم باسی زناور هغه د زمکه سره سم نږدې الله پیدا کړي هر ټیم په سجده د الله حمد او ثنا بیانوي. نو دی وجنا من او تاسو لم پکار دي چې د الله حمد او ثنا بیانو د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي. من او تاسو وی پروتی په غفلت کې مسلمان ازان بیدار کا څنګه چې دنیا له اوخيار دل لزان اوخيار کا. ها یو ورځ به د خپل جنازي اعلان ووري تا چې بل باندې د خور ډیره جوړ کړو د غشانتی په پتا هم ووري خوري اوازونه چې د بل د مرګي اوري د غشان به د خپل مرګي هم ووري. عجیب رحمان زړه دې د کتونه چې مرګي په دنیا شتا او تعالی خان دی یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس نصیحت په دې دنیا کله به موږ متاثر کیږو کنه کله به زمونږ په دې زړه کې د الله ير راضي. صحابه و چې د اذان आवाज واوریدو رنگونه به کله زیړ شو کله به تور شو وی الله د طرف نه منادي आवाज کو چې حي علی الصلاه. من به ایغ نیغ په دکانونو کې ناشتي من به په کورونو کې ناشتي چرته یره په من ناراضي چې آغا الله چرته اسمانونه په من او تاسو باندې راونه ورځي چرته د اسمان نه د کانو باران اونکی کنا چرته د اور شغله را باندې راخته نکی کنا. دا خو دعا کوا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د برکته الله مونږ او تاسو تم سنوي. دې تندې د سمرا سجدون انکار وک شیطان یو سجده ونکړه الله جل جلاله د خپل جنتونو نه زما عزتمنو د خپل نعمتونو نه وېستو لعنتی کړلو او مونږ او تاسو سمرا
منځونه قضا کوو. زنانه څومره منځونه قضا کوي، برکتونه خیرونه دا به د کوم طرف نه راځي. بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس بیت المقدس ته زما عزتمندو راکوشو او براق په مکه ځای کې ولاړ دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیا سورلی وکړه. او د ام هانی هغه واقعه چې کومه تاسو ته ما بیان کړې وه، او د ام هانی رضی الله تعالی عنها چې کوم د علی رضی الله عنه خور ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تره لور ده، د هغې کور ته راغی. په مکه شپه کې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا د شپې صحیحه کې الله جل جلاله په خپل پیغمبر باندې زما عزتمندو د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته د یو میاشتې سفر دی، او بیا الله رسول بیت المقدس ته لاړو، بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته لاړو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا اوږد حدیث دی، وایي زه چې راغم د شپې سار داخلېدلو نه مخکې زه واپس خپلې بسترې ته راورسېدم او زما هغه بستره همغه شان ګرمه وله. الله کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي که نه شي کولی؟ الله اکبر. زما بستره همغه شان ګرمه وه. وایي سار مې ام هانی رضی الله عنها ته دا خبره بیان کړه، دا واقعه مې بیان کړه چې زه خو داسې او چپ که دې خلکو واورېدل بیا به مسخرې او خنداګانې شروع کړي چې راشه که نه. او داسې وشوه چې زما عزتمندو یو کس خبر شو، اډاریک په سر باندې لاسونه کېښوستل، وایي وا جي وا موږ په یو میاشتې په سفر سره بیت المقدس ته ځو، او دا اشنا وایي چې زه د شپې بیت المقدس تم لاړم او اسمانونو تم لاړم. خو خلکو تپوسونه شروع کړه بیت المقدس ته تللی. زما محترمو بیت المقدس دروازې څومره وي، لیټونه پکې څومره وو او کڼکیانې څومره وي، دا خو خارختیان شته که نه؟ زما محترمو خلکو دا تپوسونه شروع کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام حق د قیران شو چې یا الله ما خو د بیت المقدس هغه دیوالونه او کڼکیانې او دروازې خو نه وي شمار. تاسو کم وخت نه دی جومات ته ځئ راځئ. اوس د دې ناستو کسانو نه تپوس وکړم چې هلکه دا پکې څومره دي، دلته دا لیټونه څومره دي، نو چاته څه پته لګي؟ زه خو دلته لیټونو او د ګیټونو شمارولو دپاره نه راځم. بهرحال خو خلکو دا تپوسونه کول. دلته الله جل جلاله بیت المقدس خپل حبیب ته مکمل زما عزتمندو را مخامخ کو. داسې الله کولی شي که نه شي کولی؟ الله حبیب ګیټونه شماري، وایي دومره ګیټونه دي پکې. نو چا چې بیت المقدس ته به سفر کړی نو یار واقعي یار بیت المقدس کې هم دومره ګیټونه دي، دومره کړکیانې دي. نو زما عزتمندو دا یو لوی داستان. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر نو. ابو جهل ورته وی نن خو دې اشنا نوې خبرې کوي. وی څه وی؟ وی هغه وی چې زه په شپه کې چې کم دی بیت المقدس او اسمانونو ته تلم او الله پاک را باندې د اسمانونو سیر کړی دی. نو ابوبکر صدیق خو الله رب العزت یو ناشنا مقام ورکړی، د ماشومتوب نه په محمد رسول الله مینو او ویل به چې زما درې خبرې خوښې دي. اولنۍ خبره چې زما مال جان په محمد رسول الله قربان شي. دویمه خبره چې زما لور عائشه رضی الله عنها د محمد رسول الله په نکاح کې وي. او دریمه خبره 24 غنټې د جناب محمد رسول الله د چهرې زیارت کوم. دا درې خبرې ما ته ډېرې محبوبې. نو ابوبکر صدیق ورته وی بس خبره ټیک ده، زما پیغمبر جناب محمد رسول الله چرته دروغ ویلی نه دي، دروغ خبره نه کوي، بس ټیک ده. نو زما محترمو ابوبکر صدیق تا دا صدیق لقب الله جل جلاله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره دا صدیق لقب ورکړم په دې باندې چې د جناب محمد رسول الله هر خبره بغیر د چو چرانه منلې ده او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډایرکټ په ډایرکټ ایمان راوړی دی. معمولی غونته کې پکې سوچ نه دی کړی. او بعض ویلې مال یو ورځ راکړه لږ به
شپه پکې تېره شي، چا پکې چې کم دی 2 ورځې، چا 3 ورځې بې باد کی مسلمانان شوي دي. ابوبکر صدیق چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ایمان او د اسلام د راوړلو دعوت ورکو، فوراً زما عزتمندو په محمد رسول الله ایمان راو. عجیبه مقام الله پاک ور. زما محترمو، دا زمونږ او ستاسو د پیغمبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شان ما تاسو ته بیان. الله جل جلاله مونږ او تاسو ته داسې یو عظیم پیغمبر را کړی دی چې هغه بیت المقدس کې او په منبر باندې ناس څه فرمایي؟ وی په تمام انبیاء باندې جنت حرام دی تر څو محمد رسول الله جنت کې داخل شوی. په ټولو امتونو باندې جنت حرام دی تر څو د محمد رسول الله دا امتیان په جنت کې داخل شوی نه. او څه فرمایي؟ د ټولو پیغمبرانو امتیان راجمه کی د دې ټولو نه به زیات په کثرت سره زما امتیان په جنت کې داخلي. په ګڼ تعداد سره به زما امتیان دا به په جنت کې داخل. نو زما محترم، هغه پیغمبر چې په څه باندې خوشحالیږي، موږ او تاسو لم پکار دي چې د خپل پیغمبر په طریقو باندې خپل زندگی راول. سر یختون واخلا، خپونو کانو پوری، بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله پوری، د جناب محمد رسول الله مبارک طریقې موجود دي. خو زما عزتمندو ډیر کم خلک دي چې په هغه طریقو باندې خپل زندگی تیر. والله العظیم چې په دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشحالي. څوک چې د پیغمبر په طریقو باندې خپل زندگی تیری. نن نوجوان ته پنسو چتولو کې ځان بد ښکاری، نن زنانو ته لپټه په سرولو کې، برقه په سرولو کې ځان بد ښکاری. وای سامي ډوبېږي. وای نوجوان زما عزتمندو خپل چهره د ټرم د چهرې په شان جوړه کی او شیشه کې وګوري اوس خسته شوما.